السلام علیکم ملګرو. پېښور های کورټ چیف جسټس چې کله نه زرتاج ګل لا ریلیف ورکړی دی نو هغې نه پس د عمران خان مخالفینو او لفافه صحافیان دي چې هغوی په چیف جسټس پسې او د پېښور های کورټ پسې پراپیګنډې شروع کړي دي. چیف جسټس پسې د نون لیگ ډېر خطرناک ټویټونه او لفافه صحافیانو ډېر خطرناک ټویټونه هم کړي دي. بل تاسو له معلومه ده چې چیف جسټس کوم پېښور های کورټ چیف جسټس ته هغه د شپې زرتاج ګل چې د پی ټي آی سره تعلق لري هغې له ریلیف ورکړی و نو په دې وجه اوس هغه پسې ډېر زیات ټویټونه هم شروع دي. بل سېنیټر دلاور چې کوم دی هغه ویلي چې په سېنیټ کې د 8 فروری الیکشن ملتوي کولو دپاره قرارداد پیش شو او دغه قرارداد کثرت رای سره منظور شوی هم دی. سېنیټر دلاور دا هم ویلي دی چې د سیاسي جماعتونو په لیډرانو حمله هم کیږي نو په ملک کې وایي صورتحال خراب دی نو په دې وجه دا قرارداد منظور شوی دی چې الیکشن دی ملتوي کړلی شي. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو خو پېښور های کورټ چې کله نه زرتاج ګل لا ریلیف ورکړی دی نو هغې نه پس د پېښور د عمران خان چې څومره هم مخالفین دي نو هغوی دغه جج پسې دغه چیف جسټس پسې مختلف قسم ټویټس کړي دي. څه صحافیان دي چې هم ورپسې ټویټس کړي دي چې ته مطلب د پی ټي آی سایډ اخلي یا ډېر قسمه ټویټس ورپسې شوي دي چې هغه د دغه جج خلاف ټویټ شوي دي. جی دې نه علاوه په سېنیټ کې چې کوم دا قرارداد بل پیش کړل شوی دی چې کثرت رای کې منظور شوی هم دی د مقصد دا چې راتلونکي کم الیکشن دی هغه دی ملتوي کړل شي. آیا الیکشن به ملتوي شي که نه دې حوالې سره تاسو رای په کمنټ کې شریک کولی شئ. مخکې ورځې بل سلیم صحافي چې کوم دی هغه یو ټویټ کړی چې وکالت چې کم کسان کوي نو کم وکلا دي هغوی وکالت کوي نو ایله پکار چې سیاست له ناراضي یو سړی چې یو وکیل چې سیاست له راشي نو د بیا وکالت نه کوي. دا د عمران خان هغه کسان وکیلان یادوي چې کم سیاست له اوس راغلي دي او د عمران خان د پارټۍ نه به الیکشن هم لړاوی نو هغوی حوالې سره هغه دا ټویټس کړی دی مطلب چې یا سیاست کوي او یا وکالت کوي. ورپسې مبشر زیدي چې کوم دی هغه ورپسې هم یو ټویټ کړی دی چې دا اصول آیا په قائد اعظم باندې هم لاګو کیږي که نه دا صرف دا اوس چې کوم سیاست دی په دې باندې لاګو کیږي ځکه تاسو له یاد شي چې قائد اعظم چې کوم هغه یو ډېر غټ وکیل او ورسره یو ډېر غټ سیاسي سړی هم عمران خان یو ډېر غټ وکیل جی عمران خان نه سوري قائد اعظم خبره کوم قائد اعظم یو ډېر غټ وکیل او ورسره یو ډېر غټ سیاسي سړی هم. بل جیو نیوز باندې پراپیګنډا جاری کړل شوی و چې عمران خان جیل کې الیکشن کمیشن ته دمکیانې ورکړي دي چې کچېرې زه حکومت کې راغم نو داسې چل به وکړم یا به داسې چل وکړم په تاسو بارټي 6 ولګوم. نو اوس اډیاله جیل کې یو وکیل هم هغه ټایم موجوده وه. جیو نیوز چې کوم دی دا رپورټ جاری کو په جیو نیوز باندې وچلېدل چې عمران خان په اډیاله جیل کې الیکشن کمیشن له دمکیانې ورکړي که زه حکومت ته راغم زه به په تاسو داسې وکړم زه به په تاسو داسې وکړم زه به په تاسو آرټیکل 6 ولګوم. خو جیو نیوز خو دلته دا رپورټ جاری کو. بل طرف له په دغه ځای کې دغلته یو وکیل هم موجوده وه چې څنګه اډیاله جیل نه راووته نو یو صحافي ته انټرویو ورکړه چې هغه هم لا یو چلوله. په دغه انټرویو کې دغه وکیل څه ویلي دا خبرې اورېږي. په دغه انټرویو کې دغه وکیل دا خبره کړې ده چې خان صاحب ډېر زیات غوسه و په اډیاله جیل کې چونکې دی په فرد جرم عاید کولو نو عمران خان ورته وویل چې تاسو هم د عدالت خلاف ورزي کړې ده تاسو هم د عدالت توهین کړی دی تاسو ته عدالت حکم کړو چې تاسو په 9 ورځو کې الیکشن وکړئ. دا خبره الیکشن کمیشن ته عمران خان په اډیاله جیل کې کړې دي چې تاسو له عدالت ته طرف یو زموږ د ملک آئین مطابق هم چې کله یو حکومت ختم شي نو بیا نگران سیټ اپ نه راځي او نگران سیټ اپ نه علاوه الیکشن کمیشن په 9 ورځو کې الیکشن هم په ملک کې کوي نو تاسو هم د عدالت تاسو هم توهین کړی د عدالت نو په تاسو باندې وایي هم لګېدی شي آرټیکل 6 په تاسو هم آرټیکل 6 لګېدی شي. یو زمونږ وایي تاسو د 900 امیدواران چې کوم دي تاسو یې مسترد کړي دي 900 امیدواران مو د پی ټي آی مسترد کړي دي او که چېرې تاسو داسې رویه وساتئ نو په تاسو هم آرټیکل 6 لګېدی شي. نو جیو نیوز چې کوم دا خبرې ته غلط رنګ ورکړی چې عمران خان الیکشن کمیشن ته دمکیانې ورکړې وي نو هغه خبره یو طرف ته جیو نیوز دغه خبره چلوله بل طرف ته دغه خبره چې کوم دی یو وکیل کلیر کا چې عمران خان داسې دمکیان نه دي ورکړي او الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې تاسو هم توهین عدالت کړی دی تاسو زموږ د 900 امیدوارانو کاغذات نامزدګي مسترد کړي چونکې هغوی له اوس الیکشن ټریبونل نه د هغوی کاغذات نامزدګي منظور شوي هم دي نو په تاسو هم آرټیکل 6 لګېدی شي که چېرې تاسو داسې قسم رویه ساتئ جي. نو دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه جي. والسلام.